منګه ټول ظلم چې دی ټول ظلم هغه راخلو په خپل حکومتونو باندې وراچو چې دا ظلم وکړو دی ظالم دی یو وایي دغه ظالم دی بل وایي دا ظالم دی دا ظلم یو اول خپل ظلم ته وګوره دا خپل ځان تا ته د هغه اسلام آباد کې د ناستو خلکو نه ډېر نږدې اول ته خپل ځان وګوره چې ته څومره ظلم کې ته د یو سړي د مجبورۍ نه څومره غلطه فایده اخلي ځکه د انصاف شروع چې ده او د عدل شروع چې ده الله فرمایي دا د خپل ځان نه وکړئ دا د خپل ځان نه شروع کړه قرآن مجید د دې خبرې ګواه دی خپل اولاد هغه د ظلم نه بچ کړه هغوی ته د عدل او د انصاف درس ورکړه ما او تا کور کې څومره لوی ظلم کوو په دې ما او تا چېرته سوچ کړی چې دا خور او دا لور چې ده دا خور او دا لور د دې خو هم حق شته که نه چې څه حقوق ستا دي او تا څه ګټلي او څه میراث دی دی یعنې اسلام تا ته دا ویلي چې دا صرف دې زامنو له ورکړه بس لور ترې نه محرومه پرېږده او د پلار په حصه کې ټول برونه واخلي او خور به محرومه پرېږدي الله خو قرآن کې دا حکم فرمایلی دی د میراث حکم دی دې شپږمه سپاره کې پنځمه کې سوره نساء کې دا دوه آیاتونه غټ غټ موږ او تاسو د میراث باره یوصیکم الله فی اولادکم لیکن الله حصې مقرر کړي دي او د دغه صورت آخري آیات کې بیا د دې خبرې تذکره کړې چې دا حقوق وپېژنئ عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به دا فرمایل چې تاسو خپلو سړو ته سوره مائده زده کوئ د هغې وجه دا وه چې هغې کې د ښکار مسلې دي او ښکار اکثر سړی کوي او صحابه کرام فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته فرایض علم الفرائض دا به یې راته داسې ښوده داسې به یې ښوده لکه دا چې بلکل د قرآن همدا یو حکم وي علم الفرائض څه ته وایي علم الفرائض د مونځ د فرضو علم نه د روژې د فرضو علم نه د حج د فرضو علم نه علم الفرائض علم المیراث ته وایي د میراث علم د دې ډېر زیات اهمیت و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې او د صحابه کرام که اهمیت یې نه وی د دې خبرې نو قرآن کې به دا آیاتونه الله نه رالیږي دا حصې به الله پاک په خپله نه مقرروي الله په خپله مقرر کړي دي چې دا هلک څومره حصه ده د جنۍ څومره حصه ده د ښځې څومره حصه ده د خاونې څومره حصه ده د مور څومره حصه ده په میراث کې او د پلار څومره حصه ده او که یو سړی کلاله دی میراث دی نو د هغه میراث به چاته پاتې کېږي او څومره به پاتې کېږي دا قرآن کې الله پاک په خپله فرمایي په خپله نو علماو ته د دې خبرې ډېر زیات اهمیت دی را سره چې په مونځ کې سنت څو دي او په مونځ کې مستحبات څو دي او په اودس کې څو مستحب دي او تیمم کې څو فرض دي د دې خبرې اهمیت دی را سره خو د علم الفرائض اهمیت دا موږ سره نشته چې ما باندې دا کوم حقوق دي د هغې علم په ما حاصل اول فرض دي یعنې څوک دی داسې زما پورې چې دی راغې او یو مفتي صاحب ته یا عالم صاحب ته کېناست چې زه په دې بچو باندې د خپل جایداد او د خپل مال تقسیمومه
طریقې راته لږه وښایه څه طریقه وکړم دا تپوس نه کوي او د دې خبرې تپوس کوي یاره د اودس کې رانه د هلک شانه ځای وچ پاتې شو د دې څه وکړو